هغه شی وزن کېږي چې یو ماده او یو جسد لري ظاهري وجود، نو نیکي او بدي خو په سترګو نه ښکاري. که زه تا ته یم تا پرون 5 منځونه کړي راوړه چې وتلو 100 کیلو دي، نو ته ما ته وایې چې هغه ته څنګه راوړم کم دی؟ تا روجې د رمضان 13 شونې راوړه وتلو چې 100 منه به هلکه روجې څنګه راوړم؟ نو چې دلته یې نشي تللی دلته به یې څنګه وتلی؟ غیر مادي شی به څنګه تللی کېږي؟ نو امام بخاري رحمت الله علیه پې رد کوي او دقه رد کې دا ما درته ووایې چې الله فرمایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، چې قیامت پر ورځ به مونږ انصاف والا تلې ولګو. الله وایي او حدیث کې راځي چې 2 خبرې ثقیلتان فی المیزان، خو د قیامت ته لا یادوي که نه، نو چې الله او رسول یې تله شته او زه به پې وزن کوم. دقسې حافظ ابن حجر لیکلی دي، نو بیا پکې زمونږ عقل له څه مجال دی؟ الله و رسول وی کوم خو څنګه به کېږي؟ نو بعضې علما وی دا به وزن کېږي خو په ضمن د جواهرو کې، یعنی اشخاص به تللی کېږي. څه به تللی کېږي؟ اشخاص به تللی کېږي. مراد د دې اعمالو نه مراد دقه دي چې سړی چې چا نیک عمل کړی دی هغه وتللی شي، او بد عمل کړی دی هغه بد عمل به وتللی شي. لیکن دا کمزورې او مرجوح جواب دی، اگر چې حدیث پکې شته خو د هغې حدیث زمونږ علما څه تاویلات کوي. او انور شاه کشمیری رحمت الله علیه لیکلی دي وی صرف یو کس به تللی کېږي، ټول نه. په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو جهاد کې یو سفر کې یو سړی او سیلی زول و طوفانو، هغه د اونې نه یو څانګه پرې کوله، ډېر نری یعنی باریکو، هغه به د هوا داسې وړله. نو صحابه وخندل، نو حضور پاک وفرمایل مما تضحکون څه پورې خاندې؟ وی من دقت ساقیه د الله رسوله د دې نرو پنډو پورې خاندل. حضور پاک وفرمایل هما اسقل فی المیزان من احد، دا به په تله کې د احد د غر نه درنې وي، احد د غر نه به درنې وي. او حدیث کې راځي د ابوهریره حدیث دی یؤتی بالرجل السمین، یو سرب سړی به راوستلی شي لا یزن عند الله جناح بعوضة، د ماشي د وزر برابر قیمت بین. د داسې قسم روایاتو نه دوی استدلال کوي، لیکن هغې کې څوک خبره ده چې دا سړی ولې تلي او څه، خو خیر دا جواب دی مرجوحه، هغه دا چې مراد د دې وزن د رجل نه دا ظاهري وزن نه دی مراد، د هغې نه هغه د مرتبې غټوالی او د مرتبې درونوالی مراد دی. لکه اوس هم بعضې خلک وایي مړه لرې که یاره د دې سړي خوا زه څه وزن نشته اړو څه قیمت یې نشته، نو اوس خو ټول څه عبد خو نه دی، مرایې خو نه دی چې موږ دا خبرې کوو. مراد ترې نه د هغه د مرتبې اوچتوالی او د مرتبې کموالی مراد دی. او انور شاه کشمیري وایي نه، وایي بعضې کسان به تللی کېږي، یو کس نیم صرف الله دا ښیي چې دا څومره سورب دی، ایمان پکې نشته نو هېڅ وزن یې نشته، او دا نری پرې دی خو ایمان پکې دی نو دا د ګوره تله کې درنه دی، دا به یو کس نیم سره کېږي. او بعضې حضرات وایي صحف به تللی کېږي، او هغه حدیث ته بطاقې چې په ترمذي جلد ثاني کې راغلی دی هغه دلیل نیسي. لیکن علما لیکي چې نه، دا بطاقه په حقیقت کې د دې عمل شکل دی. او انور شاه کشمیری بیا لیکلی دی او وایي د یو کس نیم بطاقه به تللی کېږي د ټولو نه، الله خپل نوم او د کلمې طیبې هغه برکت او عظمت صرف ښکاره کول غواړي. زما شیخ و حضرت علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه هغه به فرمایل وی اوس خو دا سوال اړوشته دی نه، وی معتزله په حقیقت کې میزان پیژني نه چې میزان څه ته وایي. شرع قاید کې د میزان تعریف لیکلی دی المیزان ما یعرف به مقادیر الاشیاء، میزان هغې ته وایي چې شي مقدار پې معلومیږي. خبره خلاصه شوه. ترمامیټر یو میزان دی، د تبې مقدار پې معلومیږي، تبه عرض دی غیر مادي شی دی. داسې آله انسان راوسته چې د زلزلې مقدار، د بلندۍ مقدار، د رفتار، د حرارت، د برودت هغه مقدار معلومیږي. بس دغه آله شوه تله شوه که نه. نو چې دنیا کې انسان داسې آلات راوستل چې غیر مادي څیزونو مقدار پې معلومیږي، نو الله سره به داسې آله ني چې زمونږ د نیکو د بدو مقدار پې معلوم کړي. خو دا الزامي رد دی، تحقیقي رد نه دی. تحقیقي جواب دا دی چې یو تله به د قیامت پر ورځ الله به یې ولګوي.
په هغې به یو طرف ته نیکۍ وي بل طرف ته ګناه دا به واچوي او د هغې وزن به کېږي او که ته همغه خپل زوړ سوال دی واپس کړې چې دا نیکۍ به دی به څنګه تللی کېږي غیر مادي شی دی نو د دې عالم چې څومره اعراض دي د دې اجساد دي وجودونه دي د قیامت پر ورځ دلته موږ ته نه ښکاري هلته به ښکاري الله فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضرا دا به موږ ته ښکاري بالکل لکه د یو مثال در کوم رسول الله مبارک فرمایي بین انا نایم اتیتو بقدح من لبن وی اودو مو یو کاسه د پیو چا راوړه فشربت منه ما ته پیو وڅښل واتیتو فضل عمر بن الخطاب زیاتي مې حضرت عمر له ورکړل صحابه یومات اولته یا رسول الله تعبیر دی ولا سو وسته وی العلم مفعول به د فعل مقدر به وګرځو اولته العلم د علم تا نګوره علم یو عرض دی غیر مادي شی دی او په خوب کې شکل د پیو دی یا دین غیر مادي شی دی په خوب کې شکل د کمیس دی إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات دا دی ګوره د قحط شکل په خوب کې د اوچو وږو او د ټپو غواګانو دی او د فراخ صالح شکل په خوب کې د شنو وږو د سربو غواګانو دی یا حضور پاک فرمایي یو توره ښځه و ببرسرې د مدینې نه ووته وی تعبیر یې څه دی وی وبا او مرض د مدینې الله جحفې ته ورسو نو وبا عرض دی هلته شکل د تورې ښځې نو دا خو د خوب شکلونه دا شکلونه هلته نه دي هلته الله ته پته چې زموږ د نیکو به څه شکل یاره اوصاف یې درته ویم تاسو ټول طالبانو ته ویم تاسو ورته غوږ شئ وصف به سي نیکي به ښکلي وي د نیکۍ شکل بسی خشته ښکلې لکه ښکلي شي ته چې ته ګورې او ته ترې نظر نشئ اړولی دویم د نیکۍ شکل به څنګه وي خوشبویه به وي بوی به دي خشته او دریم برودت به یې پکې یخوالی به او د ګناه شکل به څنګه وي بدبویه به وي سخابین به دي لکه د غلاظت نه چې سخابوین دي او شکل به سخی بنده چې ورته ګوري مخ به بل طرف تاړی او ګرم به دا د ګناه د شکلونو وصف په احادیثو مبارکو کې راغلی نو باقي به شکلونه هلته به الله ور واچي هېڅوک به ته انکار نشي کولی لکه مرګ به د ګډ په شکل کې راولي ګوره مرګ یو ګډ شکل او برګ به یې هغه ګډ برګ او علال به کې حضرت یحیی علیه السلام مرګ په شکل د ګډ نو د دې به شکلونه او په تله کې ور واچي نو الله فرمایي قرآن شریف کې امام بخاري پې رد کوي وندوع الموازین القسط لیوم القیامه بس طالبان یو څو سوالونه کوي د هغې جواب کوم زر زر ورته کومه هم یو جواب کومه هم خپلو طالبانو ته متعدد جوابونه کو دي ته یو کومه وندوعو صیغه د جمع ولې راوړه الله خو واحد دی احد لا شریک له مفرد خیر ورته نشو ویلی خو زه به وایم نو دلته جمع ولې راوړه نو جواب به ده وکړو چې تفخیما لشانه تبارک وتعالی زه ځان له د جمع صیغه نه شم استعمالولی کبر دی تا له استعمالولی شم ته څنګه په دې سړی خفه کېږي تاسو څنګه یې یو کستا نو دا دی باندې هغه تعظیم دی په دی نو دقه رنګې دلته کې هم تعظیما لفظ تفخیما به وویم د نزاعو استعمال شو او موازین جمع د موزون دی لکه مجاهیل د مجهول جمع د موزونات متعدد دي او یا جمع د میزان دی اصل کې میوزان نو یو کسرې د ما قبل نه په یې بدل شوی نو دلته بیا سوال دا دی چې تعدد د موازینو راغی نو یو جواب خو دا دی چې او تلې ډېرې دي لکه دنیا کې د سرو زرو جدا تله ده د مالوچو جدا ده د غنمو جدا تله ده دقه رنګې هلته د اعمال ظاهریو جدا د باطنیو جدا یا د عقایدو جدا د اعمالو جدا یا د هر امت جدا تله ده لیکن راجح قول دا دی چې تله یوه ده نو جمع یې ولې راوړه په اعتبار د کثرت د من یوزنو لهم یا کثرت د ما یوزنو بیا راځي القسط نو طالبان سوال کوي چې دا خو صفت بحال الموصوف دی او صفت بحال الموصوف موافق مطابق وي د موصوف سره په افراد تثنیه جمع کې موصوف جمع راغلی او صفت مفرد راغی دا ولې نو څوک خو وایي چې زوات په مقدر کم زوات القسط او څوک وایي قسط په معنا د قاسطات سره کم لیکن حافظ ابن حجر رحمت الله علیه لیکلی دي چې د مصدر د صفت د مفرد مثنا مجموعه کېږي او په خپل مثال ورکوي یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط
لیوم القیامه لام په معنا د فی کو ای فی یوم القیامه او کلام اجلیه ګرځي رسو به مضاف مقدر کې له حساب یوم القیامه او یوم په معنا د ورځ نه دی د نهار مطلق وقت کې دا استعمال شایع دی او قیامت معدول لقائمه ندی موصوف به مقدر کو الساعه القائمه نو معنا به څه شي ډیر زر درته چې مونږ به ولګو انصاف والا تلې پرواز د قیامت دا به مونږ ولګو نو کتره تله یوه ده نو بیا به دقه معنا کوم جمع په اعتبار د چا سره شوه د کثرت تمیوزنو یا د مایوزنو مونږ به ولګو انصاف والا تله پر ورځ د قیامت به کذبت نوح المرسلین حافظ ابن حجر مثال ورکړی د نوح علیه السلام به د یو پیغمبر تغذیب کړی نو وی ګورم کذبت قوم المرسل پکارو الرسول پکار نو زموږ بعضې علما خو جواب کوي چې د یو پیغمبر تکلیف د ټولو دی ځکه جمع راله لیکن حافظ وی نه دا تفخیما لشانه تبارک وتعالی الله تعظیم کوي حجي مخکې به لاړ شو اوس به دلته ده ویمه چې دا تله به کوم ځای پرتی دی کې بلا احادیث دی درته نه ویمه اجمال به درته ویم لومبې چې موږ د قبر نه پاسو هر چاله به خپل عمل مخې له راشي که د چا عمل ښکلی دی حدیث کې راځي دی به پې سور شي او جنت ته به ځي حساب کتاب لبزی او که د چا عمل خراب دی نو عمل به پې سور شي که ده به سور شي بیا د هغې نه پس بیا به د هر پیغمبر حوض دی زمونږ د حضور پاک د حوض نوم کوثر دی هلکه هغې نه به اوبه څکو که خیري خان انشاءالله وایه ټول شوق سره وایه نور شوق سره وایه او بیا د هغې نه پس پل سویرات کې ورته مونږ وایو پل عربی کې ورته جسر یا د سویرات لفظ استعمال شوی دی نو مونږ ورته پول وایو نو د هغې پول مخې ته دا تله لګېدلی ده دا تله څومره ده نو حضرت داود علیه السلام د الله نه سوال وکړه الله تله راته وښایه نو چې ورته یې وښوله بېهوشه پرېوت نو چې هوش کې راغی ژړلې وی یا الله دا خو دومره غټه ده اوه اسمانونه اوه ځمکې په دې یو چابړي کې واچې په یو پوټې ګوټ کې ځایږي الله زموږ په عمل به څنګه ډکېږي الله وفرمیل ای داوده چې زه غواړم نو زه په یو کجورم ډکولی شم اوس چې تاسو ته حضرت شیخ صاحب کوم د عمل د حسن خبره وکړه دقه ټکی دی که عمل کې حسن راشي نو دا مزندار شي بیا دا یو کجوره د احد د غر نه غټېږي حدیث کې راځي او دا تله باندې به نگراني څوک کوي په دې کې هر یو حدیث شته ما ته یادم دی اوس وخت کم دی نگراني به رب العالمین کوي څوک به کوي الله به کوي وزن به پې جبریل علیه السلام کوي آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړي مسند احمد کې حدیث دی الله به ولا آواز ورکړي او وفرمایي یا آدمو قم پاسا قم عند المیزان جعلتک حکما بین ذریتک رفیقی با آدم علیه السلام وی ته مې قاضي کړې د دې بچو په میانځ کې بعضې بچي جنت ته روان دي بعضې دوزخ ته او چې د کوم پیغمبر عمر سره حساب کتاب کېږي هغه به ولاړې کرام الکاتبین فرشتې به ولاړې په دې ټولو کې احادیث شته او ملک الموت سره د خپلو عوانو ملګرو به ولاړې او لومبي حساب کتاب به زموږ د حضور پاک د امت نه کېږي لومبي حساب کتاب آی های حافظ ابن کثیر یو حدیث راوړی وان کان فیه کلام دا یو ټکی مې پکې وی دا طالبان پې پوه شي وی د ټولو نه لومبې به الله پاک رسول الله مبارک ته آواز وکړي چې یو کس را مخکې کا چې زه ستا او امت سره لومبي حساب کوم را مخکې کوه حضور پاک فرمایي زه به دغه وخت جاړم الله ته څوک مخکې کا ولكن من نوقش هلکه حساب کتاب کې وشو خو تباه شو څوک به حساب کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به حضرت ابوبکر ته لاس ور واچوي مخکې شه چې تا سره حساب وشي حضرت ابوبکر صدیق به وایي نه الله رسوله عمر مخکې کا عثمان مخکې کا ما مخکې کوه زه به الله سره حساب او لومبي حساب کتاب او که په ما آواز وشي چې دوزخ ته حساب کتاب کې زه د الله پاک د نعمتونو شکر نشم پوره کولی دا بس جړا به شي حضور پاک امت به ټول په جړا او هغه ته وي ته مخکې شه دې ځای کې به د الله د طرف نه آواز وشي ای محمده ټولو صلی الله علیه وسلم لا نکذبک مونږ تا نه دروغجن کړ تا په دنیا کې یو څو اعلانونه کړي دي لومبی اعلان دې دا کړی دی ابو بکر فی الجنه و عمر فی الجنه
وعثمان في الجنة علي في الجنة طلحة في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة زبير بن العوام في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة بل يوم دي سعد ابن عمرو بن سعيد بن عمرو بن نوفل في الجنة لست دایات کړي الله او 70,000 ستا د امتنا دی سره حساب کتاب نکوم دا د غون بغیر حساب کتاب نه جنت ته روان سب سے اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کٹکھٹائیں گے تھوڑا مخ کے حدیث کی دقه سے راغلی او چې دروازه وټکای د دننه آواز راشي څوک دا ټکي وره چې لږ خوشحاله شي رسول الله مبارک به فرمایي محمد و امته دا دویم ټکی وسره څوک محمد دا دویم ټکی وایي و امته محمد دی او داغه امت دی صلی الله نو دننه به آواز راشي بکا امرتو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دی راشي دروازه به کولاوې دنه مخکې به چاته دروازه نه کولاوې رسول الله مبارک فرمایي دنیا ته آخر کې راغلی یو لیکن ټولو نه مخکې جنت ته به داخلیږو انشاءالله وایې شوق سره رستو ملګري شوق سره مونږ به پکې راځو که به نه راځو مړه راځو به که خیر انشاءالله خوف به هم ساتو رجا به هم ساتو د الله د رحم نه امید به کوو چې الله په خپل فضل عمل سره ډېره زیاته ګرانه ده دا طلبه صحبه دا حساب کتاب شروع کېدل خو ډېر ګران دي په مسلم بخاري کې حدیث سفارش پکې شته دی شفاعت والا خو بهر کې امام بخاري بیا وایي چې په دې تله کې مې څو خبرې پرېښودې قصدن ان اعمال بني آدم وقولهم توزن نو دلته یو بعضې نسخه کې خو اقوال د اعتراض نه واردېږي او چې کوم کې قول د نو سوال راځي چې اعمال جمع قول مفرد ولې شو نو یو جواب به وکړم ډېر نه چې دا قول تعلق د لسان سره د خولې سره مفرده ده او د اعمالو جوارحو سره د هغه متعدد ځکه هغه او بیا سوال راځي چې دا قول هم په عمل کې داخل و عمل فعل القول اللسان دی دا فعل دی عمل د لسان دی نو ځان له ولې درستو ذکر کا چونکې رد په بعض حنابلو دی نو ځکه قول ذکر کا او یادا چې د خولې نه مفاسد هم ډېر دي او برکات هم ډېر دي نو ځکه تخصیص بعد تعمیم وکړه حضور پاک نه فرمایي د ډېر خلک وایي د ژبې د وجې نه به دا دوزخ کې لوړې پراته وي بیا راځي چې دا به پرې وزن کېږي اعمال دي له به الله شکلونه ورکړي بس دونه کافي دي د منطق یو سوال پکې شته چې د عرض او د جوهر وزن او بیا عرض په ضمن د جوهر کې وزن کول په کم انداز دي وخت پې لګي په هغې یو دوه مقدمات غواړي اوږده